أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. دی باب کې د قبر د ژوند او د هغې د عذابونو تذکرې دي. قبر خو مونږه هغې حالت ته وایو کله چې سړی د دې دوو تاخ په دې تاخ کې د دې دوو دیوالونو منځ ته کوز شي دې ته قبر وایي. خو بنیادی طور د فقه او د شریعت د اصطلاحګانو مطابق د قبر ژوند د هغې وخت نه شروع کېږي کوم وخت چې سړي نه ساه وځي. نو که دا په کور کې د جنازې په کټ کې پروت دی او که دا په خوړ کې د مرغو په خوله کې پروت دی او که دا په قبر کې په خاورو کې دننه پروت دی. د دغه ځای نه د بل ژوند شروع شي او دغې ته برزخ وایي. یو د دنیا ژوند دی دې ته دنیوي ژوند وایي، یو ته آخرت ژوند دی هغې ته اخروي ژوند وایي. د دې په منځ کې یو بله سلسله ده دغې ته وایي برزخي ژوند یعنی د قبر ژوند. الله تعالی به د انسان سره حساب کتاب د خپل دنیا د عملونو په آخري ژوند کې کوي کوم ته چې د قیامت ورځ وایي. خو په دې منځ کې چې کوم ټیم دی نو په دې منځ کې دا د قبر ژوند یعنی د برزخ ژوند دا نه د آخرت عذاب دی چې سړی جهنم باندې تذکره وکړي او نه بالکل خوب دی ویدهتوب دی چې سړی دا وایي چې بالکل د څه نه دی خبر. الله تعالی د دې په دې منځ کې یو ټیم داسې مقرر کړی دی چې په هغې کې انسان د خپل کړو وړو د حساب کتاب په ځای باندې د مجموعي سزا سره مخامخ وي. دغلته کې یو عمل چې دی نو هغه حضرت براء بن عازب فرمایي رضی الله عنه چې په قبر کې به د انسان نه تپوسونه کېږي نو په هغه تپوسونو کې چې کم سړی کامیابیږي نو په خپله مرضی نشي کامیابېدی چې کنې څه سوالونه دي د هغې جوابونه به یاد کړي او جواب به ورکړي، بلکې دا د الله تعالی په توفیق باندې کېږي. دنیا کې سړي داسې ژوند تیر کړی چې هغه ژوند د الله تعالی د رضا په کارونو کې لګېدلی نو الله تعالی په هغه ښایسته خبرو باندې ژبه وچلی
او جواب ټیک ورکړي الله دې زموږ ژبه په صحیح وینا وچلوي حضرت انس فرمایي رضی الله عنه چې کله انسان په قبر کې کېښودی شي او دا خلک ترې را روان شي غټ چې که وړوکی نارینهی که زنانهی نو دا خلک چې بیرته را روان شي په دغه ټیم کې الله تعالی دې مړي لا چې کوم صلاحیت ورکړی څنګه چې په دنیا کې غوږونو باندې خبرې اورېدې په سترګو یې لیدل کول او خو په ژبه باندې به خبرې کولې او ړقېدل به کولی شي اوس په دې خبر کې د ده انداز بدل دی اوس دی په ړقېدو اوري نه اوس دی چې اورېدل کوي نو د اورېدو انداز یې دا دی چې دی کله خلک را روان شي نو د دې خلکو د خپو دا کړپا او دا چغا دا اوري چې ملګري مې لاړل کلیواله مې لاړل یوازې پاتې شوم تکه توره تیاره ده اوس به څه کېږي اخوا دغه ټیم کې ورله یو دوه ملایک راشي منکر نکیر په نوم باندې یا د نکیر منکر په نوم باندې یا موږ په پښتو کې ورته انکر نه منکر ورته وایو بس هر نوم چې ورته وایي خپل نوم یې منکر نکیر دا دوه ملایک دي دا به راشي او دا به دا مړی په دې قبر کې داسې نیغ کښېنی په یقعدانه یو بل حدیث کې لفظ ذکر دی او یجلسانه څنګه چې سړی عام طور کښېني دقه شانې به یې کښېنی نو چې کښېنی نو په دې ناستې ناستې به تې تپوس شروع کړي چې من ربک رب به دې چاته وایو نو د ده په خولې باندې به دا نه راځي ځکه هیر به یې یا به دی چې دی به ورته وایي ربي الله زما رب الله دی ما رب الله ته وایو ما د الله نه علاوه د بل چا د لویې خبرې نه دي کړي ما د الله په مقابلې کې د بل چا خبرې له اهمیت نه دی ورکړی زما خو بس یو الله کافي و نه دویم تپوس به ترې وکړي ما دینو کا ژوند دې څنګه تېرو د ژوند د تېرولو طریقه دې څه وه دین وایي د ژوند د تېرولو طریقې ته لکه اوس دا هم یو طریقه ده چې تاسو ګورئ زموږ په دې جومات کې 10-15 کسان چې دي نو نن ناست دي نو دا به مور راپاسولي یا به پلار راپاسولي یا به په خپله راپاسېدلي دا هم یو طریقه ده او دا هم یو طریقه ده چې ډېرې میندې به اوس په خپله باندې هم پرتې یو دی به ډېر پلاران دي او په خپله باندې هم په دې کټ کې اوړي او راوړي نو بچي خو ډېره لویه خبره ده چې بچي ته وایي چې پاسه نو چې په خپله د ترچمیر چینجی پروت دي په کټ کې اوړي راوړي او په خپله سوپڼه چې ده نو غرمله نه دي راختلی چې ګرمه کړي نو د هغې بچی به څه جومات ته لاړ شي څه به مدرسې ته لاړ شي څه به سکول ته لاړ شي څه به مزدورۍ ته لاړ شي نو چې د چا ژوند څنګه تېر شوی هغه ژوند جواب به د خولې نه خېږي که د چا ژوند د الله د حکم مطابق تېر شوي هغه به وایي دیني الاسلام اسلام مې دینو ما خپل ټول ژوند د اسلام د اصولو مطابق تېر کړی غلطیان دې رانه شوي دي خو بار بار به مې توبه ایسته استغفر الله استغفر الله استغفر الله د غلطۍ د کېدو نه وروسته به مې دعا کوله د الله نه چې الله مې وبخه بیا به دې تپوس کوي چې ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی الله علیه وسلم د محمد علیه السلام متعلق به ورته خبرې وکړي وایي دا سړی دې پېژاندو دا څوک و د ده څه کړه وړه در پکې وو د چې په څه طریقه ژوند تېر کړی او د هغې څه نښې نښانې در پکې وې نو که ده تېر کړی داسې وخت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل یې خپل کړی د هغه کردار یې خپل کړی نو دا به واو دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په ده باندې خو د ما جان قربانو نو هغه به ورته وایي هلکه د لیوشیه تا خو داسې ښکلي جوابونه راکړه دا یې د چا نه یاد کړي بل حدیث کې راځي دی به ورته وایي قرأت کتاب الله ما به قرآن لوستو په قرآن کې دا ټولې خبرې وي ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث لوستل پای کې دا خبرې وي ما یې دې کړې وې ما به چې درس به شروع شو زه به ورته کېناستم ما به ورته غوږ کېښودم او چې دا جواب ورنه کړی چې د هغه نه به تپوس وکړي چې یلکه دا هم تا ته نه دي یاد چې رب څوک دی دین څه دی محمد علیه السلام څوک دی نو تا په دنیا کې څه کول تا څه کړي په دنیا کې لا تلیت ولا دریت چېرته د ملا مخې ته د خپې نه دي ماتې کړي چېرته ملا ته نه ناست قرآن ته نه ناست حدیث ته نه ناست دی به وایي چې وروره ملا خو زما د سترګو زغو ده ازغی و قرآن خو زما داسې کتاب و چې هغې له خو مې ګوتې نه دي وروړي حدیث خو مې اورېدلي نه دي نو به ورته وایي څه دې کول وایي بس داسې به مې کول چې اقولو ما یقول الناس چې خلکو په کوم ځای کې ټوپونه وال هلته به ما هم دنګوچي وال هېڅ د مقصد ژوند مې اډوله تېر کړی نه دی
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته فرمایي هغه چې ملائک به ورته لا تلیت ولا دریت لا یا دریت ولا تلیت، نه دې سوچ کړی دی او نه دې نه په خپله دې دونه عقل و چې سوچ دې کړی وی او نه دې قرآن ته چېرته نه ناست، نو څټکی به ورسره وي، څټکی به راوالي او 2 ټکه به وله په دې سر باندې ورکړي. ویضرب بمطارق من حدید ضربة، داسې ټک به وله ورکړي، فیصیح صیحة، کریکه به ووایي، یسمعها، دا کریکه اوري ټول خلک، کم من یلیه، کم چې د دې قبر خواته څه شیزونه یا ټول دا چغې اوري، سپي، خره، غویان، دا هر شي دی اوري، لړمانان، غیر الثقلین. ها د پیریانو او انسانان یې نشي اورېدی، پیریانو د انسانانو نه علاوه چې څه مخلوق دی، هر مخلوق په دغه ورځ باندې دا خبره ده څه شي دا واوري. نو په دې وجه باندې دا خپل ژوند په دې انداز جوړول پکار دي چې د الله حکمونه په ځای باندې راوړي، د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل ژوند سړی تیر کړي، د اسلام په اصولو باندې خپل دا بدن چې دی نو دا آباد کړي، او د اسلام د اصولو مطابق د خپل ځان سره، د خپل مور پلار سره، د خپلو بلانو خپلوانو سره، د رشتہ دارانو سره، د ګاونډیانو سره، د دې سره خپل ژوند تیر کړي چې د الله مخې له ورځي، او کم از کم د ډېرو هغې خطاګانو نه چې د په اختیار کې وي د هغې نه ځان بچ کړي. الله تعالی دې موږ د عمل توفیق راکړي. د دې حدیث الفاظ داسې دي. وعن البراء بن عازب، د حضرت براء بن عازب رضی الله عنه روایت دی، عن النبی، هغه قصه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم، فرمایي وی قالا، پیغمبر علیہ السلام وی چې المسلم، مسلمان سړی، اذا سئل، کله چې تپوس وشي د ده نه فی القبر، په قبر کې، یشهدو، او دې گواهی کوي الله اله الا الله، چې نشته د عبادت قابل سوا د الله نه بل څوک، وان محمدا، او محمد علیہ السلام رسول الله، د الله رسول دی، فذلك قوله تعالی، نو دا د الله غ وینا ده چې یثبت الله الذین آمنوا، کلکوي الله تعالی مؤمنان، بالقول الثابت، په هغه ټینګه وینا باندې، فی الحیات الدنیا، د دنیا په ژوند کې هم، وفي الاخره، د آخرت په ژوند کې هم. وفي روایت، یو بل حدیث کې داسې راځي چې عن النبي صلی الله علیه وسلم قال، یثبت الله الذین آمنوا، الله کلکوي مؤمنان، بالقول الثابت، په هغه ټینګه وینا، نزلت فی عذاب القبر، دا آیت ګورئ د قبر د عذاب په باره کې نازل دی. یقال له من ربک، تپوس به ترې کېږي چې رب دې څوک دی، فیقول ربی الله، رب مې الله دی، و نبی محمد صلی الله علیه وسلم. وعن انس رضی الله عنه، د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی، قال، هغه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ان العبد، انسان چې اذا کله وضع کېښودی شي فی قبره، په خپل قبر کې، وتولى، او را روان شي عنه د ده نه اصحابه، د ده ملګري، وانه، او دا مړی، لیسمع، اوري، قرع، هغه ټکا، اچغا، نعالهم، د پڼو د دي، اتاه، راشي د دې مړي خواله، ملکان، 2 ملائک، فیقعدانه، نو کینی، فیقولان، ورته وی، ما کنت، څه ته تقول، چې ویل به دې، فی هذا الرجل، د دې سړي په باره کې، لمحمد صلی الله علیه وسلم. فاما المؤمن، نو مؤمن سړی چې فیقول، هغه به له جواب ورکي چې اشهد، زه دا ګواهي کوم، انه، چې دا محمد عبد الله، د الله بنده دی، ورسوله، د الله رسول دی، صلی الله علیه و آله وسلم. فیقال، نو د دې ملایکو له طرف نه به ورته جواب میلاو شي، ان له، دې مړي ته، انظر، وګوره، الی مقعدک، ستا هغه ځای ته، من النار، اور، دا اور به ورته رسې کولاو شي، جهنم به وویني، وایي هغه دی نه، دغه جهنم دی، دا ستا ځای و، خو تا چونکې محمد علیه السلام سره محبت کړی دی، تا د هغه په طریقه باندې ژوند تېر کړی، نو قد ابدلک، اوس بدل کو ستا دپاره، الله، الله تعالی، به هغه، مقعدا، د ناستې ځای، من الجنت، په جنت، اوس د دغه ځای به د جنت درکو، فیراهما، نو دا سړی به ولګي، په جهنم کې به خپل ځای وویني، او په جنت کې به خپل ځای وویني، جمیعا ټول، نو دواړه به ورته وښودلی شي. واما المنافق، کم سړی چې هغه منافق یي، دوپړق یي، والکافر، یا کافر یي، فیقال له، هغه ته به وویلی شي، ما کنت تقولو، څه به دې ویل، فی هذا الرجل، د دې سړي په باره کې، فیقول، نو هغه به ورته ویل، لا ادري، نه پوهېږم، کنتو، ومه، اقول، ویل به مې، ما هغه خبرې، یقولو، چې ویلې به الناس، نورو خلکو، نو فیقالو، نو به ویلی شي دې ته د دې ملایکو له طرف نه، لا دریته، نه دې په خپله سوچ کړی، ولا تلیته، نه دې قرآن لوستی، ویضربو، وبه وهلی شي، بمطارقه،
په هغه څټکو من حدید د وسپنې ضربتن په داسې ګزار سره فیسیحو چې چغې به کي صیحتن کریکه چغه به ووایي یسمعها دا چغه اوري من هغه خلق به یلیه چې نږدې ده ته غیر الثقلین سوا د دوو مخلوقاتو نه چې هغه انسان دی او پیری دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.